او دا د کفارو یو غټ سازش دی. تاسو به دا میچونه کتلی که نه، د کرکټ دا میچ یا چې کوم دی د فوټبال میچ د سټیډیمو ته دا جنکۍ راویستي، نو یو هلته موجود خلک دي، یو مونږ ته په سکرین باندې ښکاري. نو چې دلته څنګه بیټسمین ولګي چکه ووایي یا چوکه ووایي، نو هلته یو 2 منټه کلیپ راوالي، جنۍ پکې وګډېږي. زموږ خلک وایي مړه جشن مناوهي که نه، دا خوشحالي ده، خوشحالي کوي. نو خوشحالي ته په ګډا باندې کوي. دا حق د کفارو هغه ترتیب دی او د کفارو هغه جشن دی. د مسلمان جشن به په ډانس باندې نه وي، د مسلمان جشن به په دی چې کله مکه مکرمه فتح شوه، د فتح مکې په موقع باندې د کافرو نارینو کم چې په مکې مکرمه ګاونډیانو د کعبۃ الله ګاونډیانو، نو هغه نارینو خپلو زنانو ته ویلي وو چې فاتح قوم راځي، مسلمانان راځي او دا مکه مکرمه فتح کوي. نو چې کله هغه راشي نو زمونږ د زنانو عزتونه به تار کی، زمونږ ماشومان به ووجني، زمونږ بوډاګان به ووجني، زنانه به بې عزته کوي. نو لہذا مونږ دا نه غواړو چې مونږ د موجود یو او زمونږ په موجودګۍ کې دي زمونږ زنانه بې عزته شي، نو مونږ به وتښتو غرونو ته. نو دغه کم چې جنګېدونکي خلکو او په دغه وخت کې د کعبۃ الله ارد ګرد موجود و، نو هغه وتښتېده او غرونو ته وتښتېده. اوس ډېر ساعت تېر شو، د زنانو په اپس کې یو بل سره خبرې وکړې چې دا زموږ د نارینو موږ ته چېرته دروغ ویلي، ځکه چې د وسه پورې خو دا کم فاتح قوم راغلی دی، نو د هغو د طرف نه خبره رانله، نو دا خپل ماشومان یې ورولېږل. تاسو تماشه وکړئ چې واقعي داسې د څوک راغلی دی که نه، هسې دا زموږ دا نارینه تښتېدلي. چې کله دا ماشومان په کوټو ورښکاره شوه، نو ویلې دا چې دا خو څه بل شان منظر دی، او راله خپلو زنانو ته ویې راشه راشه تاسو هم راوخېجئ، وایي نه د مسلمانانو تماشه وکړئ، دا مونږ ته چې زمونږ نارینو کومې خبرې کړې وې دا ټولې دروغ دي. نو هغه زنانو چې کم منظر ولیدو ټولو اسلام قبول کو، دا خو عجیبه مذهب دی، عجیبه خلک دی. هغه ولیدا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل سورلۍ مبارکه باندې سور دی او سر یې ښکته کړی دی، او وایي ای الله ټول تعریفونه ستا لره دي چې تا خپل بنده له فتح ورکړه، یقینا که تا فتح نه دی راکړی نو مونږ دا فتح نشو حاصلولی. ای الله ټول حمد او تعریف ستا دی. او سر یې ښکته کړی، سترګو نه یې اوښکې بهیږي، او صحابه ورسره دي او ټول په ښکته سر باندې لګیا دي او د کعبې طواف کوي. مسلمان داسې جشن مناوهي، د مسلمان جشن بدایي چې دی به د الله تعالی شکریا ادا کوي، دی به په نوافلو باندې ودرېږي، دی به ذکر اذکار کوي، دی به د قرآن تلاوت سیوا کوي چې شکر دی الله یو نعمت راکو، پکار دی چې د هغې خوشحالي وشي. دا غلط زموږ په ذهن کې چا کانسپټ اچولی دی چې بھائی ته وګډېږه چې ستا جشن مناو شو. نو دا په دې میچونو په دوران کې چې په هغه ځای کې څوک ناست دي هغوی ګوري یا دلته په سکرین باندې ګوري، دا ټول ګناهګاران دي. او دا جشن مناوهل دا د مسلمانانو طریقه نه ده، بلکې دا د کافرو طریقه ده. نن خو زما د ملک دا حال دی چې زما په ملک کې ټافي خرڅې، ټافي روپیواله ټافي د هغې دپاره چې جینۍ دي نه یې ګډه کړي، ټافي دي نه خرڅېږي. که تا کریم خرڅې، کریم بغیر د جینۍ نه خرڅېږي. که ته په معاشره کې چې خرڅې که نه چې، تور چې بغیر د جینۍ د ګډېدو نه خرڅېږي. ناول به د جینۍ ګډې، زما د قوم لور به ګډې، د هغې نه بعد به د قصص خرڅېږي. او خلک تیار دی خو په سور کې ورځي د لږو پیسو دپاره خپل عزت چې کوم دی اعلان کوي.